السلام علیکم. خالد خان ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. خبره به کومه چې زموږ د پښتنو په سیمو باجوړ، سوات، شانګله، دیر، بونیر، هزاره ډویژن کې او بیا په شمالي علاقه جات کې هم خبرو کو ګلګت بلتستان کې هغه هم یو سانحه ده. دا کوم قدرتي آفت سیلاب چې راغی او په دې کې د دومره زیات تاوانونه وشو، بلها شهادتونه وشو، ودانۍ روانې شوې، د املاکو په کیربونو اربونو نقصان وشو. نو حکومت خپلې ذمهوارۍ تر کومه حده پورې ترسره کړې. د تیرو 1400 کالو نه مستقل او مسلسل دلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. اول خو د دې دا قدرتي آفت نه دی، دا یو انساني آفت دی او د دې وجه دا ده څنګه چې زه بار بار وایم چې زموږ په نومې غر باندې یوه اونه چې دا په دې 14 کاله کې چا پرې نه ښوده، دغه د بجلۍ مشیني پولادي ارې ورپسې یوړې او دغه غرونه چې دی نو ټول ډګړ کړل. بیا چې په دې کې به کوم معمولي ونې بوټي یا واښه یا جاړې پاتې شوې نو څو کرته په هغې باندې اور ولګېده. اور ځکه لګېده چې د بیلین ټریز او د سونامي او د شجرکارۍ په نوم باندې چې په کربها فنډز اخیستلی شو هغه خوړلی شو. نو موږ دغه غرونه وسېزل، موږ ځنګلي حیات دغلته ووجه، موږ دغه غرونه لغړ کړ. بیا دلته د سیندونو د خوړونو د اوبو چې کومې لارې دي په هغې کې هوټلې جوړې شوې، ناجایزه تجاوزات وشو، پلازې جوړې شوې او دا اسلام په نوم باندې چې کوم دلته خلک ګټې وټې کوي نو داسې هم ښکاره مثالونه شته چې خلکو جومات جوړ کړی دی، په خوړ کې خلکو مدرسه جوړه کړې ده چې څوک غږ ونه کړي او بیا یې په هغې کې هاوزینګ سکیمونه او پلازې جوړې کړي دي. عام ولس خو یو طرف ته که چې سرکاري ودانۍ، اسپتالونه او سکولونه هلته هم چې دی او دفترونه هم جوړ شوي دي او دا یوازې د دغې سیمو خبره نه چې چېرته سیلاب راغی دا په ګرده پښتونخوا کې شوي دي. په 14 کاله کې چې کوم قوانین موجود وو په هغې څومره عمل شوی دی، ولې دې خلکو ته اجازت ورکړی شوی دی، چا ورکړی شوی دی، د دې فایده چا ته رسېدلې ده، څونه لوی لوی خلک دي چې هغې دا تجاوزات کړي دي. نو په 14 کاله کې قانون سازي څه شوې ده، په 14 کاله کې چې کوم قوانین موجود وو په هغې عمل څومره شوی دی، د سزا او د جزا ترتیب څه پاتې شوی دی، کم افسر چا پانسي کړ، کم کاروباري سړی چې دی نو هغه چا جیل ته واچو او دا ټول د دې سیاسي خلکو دي، دا ټول د افسرشاهۍ د خاندانونو او د بچو دي. دغې هغه ماحولیات تباه کړه، ماحولیاتي تبدیلي راغله. بیا چې کله دا آفتونه راتلل نو بیا د دې سټلایټ باوجود، د مختلف محکمو باوجود، د ټکنالوژي باوجود بر وخت د دې ادراک ولې نه دی شوی، بر وخت آګاهي ولې نه ده ورکړل شوې، بر وخت خلک بچ کړی شوي ولې نه دي، عوام ولې کوتاهي کړې ده، حکومت ولې کوتاهي کړې ده. بیا چې دا هر څه راغلل ضلعي انتظامیه د دې نه مخکې چېرته وه، ولې د مرګ په خوب ویده وه. بیا د سیلابونو نه پس بېشکه چې ضلعي انتظامیې بېایماني نه ده کړې، ځان یې رسولی دی، ښه کوشش یې کړی دی، خو د دې سیلابونو او د دې آفت هغه حجم او والیوم او تباهي دومره زیاته وه چې هغه د ضلعي انتظامیې د قابو نه بهر وه. ضلعي انتظامیې سره چې څومره وسایل دي، څومره انساني وسایل دي، څونه پیسې ټکي دي، څومره ګاډي دي، څومره ټکنالوژي ده، نو هغه ډېره زیاته نامناسب وه. د دې لپاره ضرورت د دې خبرو چې صوبایي حکومت فوراً سے پیشتر مکمل طور په دې علاقو کې د بحالۍ دپاره د امدادي کارونو دپاره سرګرمۍ شروع کړې، یو سپورټ یې ورکړو. ډېره د افسوس او د بدقسمتۍ خبره ده چې عملي طور صوبایي حکومت غیب دی، ادارې غیبې دي، هیڅ داسې کار نه دی شوی. مریم نواز پنجاب وزیر اعلی یو رسمي ټیلیفون کړی دی د پښتونخوا وزیر اعلی ته، شهباز شریف صاحب یو رسمي هدایات جاری کړي دي، نواز شریف صاحب چې دی یو رسمي ټویټ کړی دی، په ایکس باندې یو بیان جاری کړی دی. نورې صوبې غلې پاتې دي، څونه د خیر خیرات ادارې دي په پاکستان کې هغې غلې پاتې دي. زموږ خپل صوبایي حکومت چې دی نو هغه ځان ناغرضه کړی دی. هغلته د کفنونه مړي چې دی شهیدان بې کفنه پراته دي، په قبرونو کفنونو خلک ستړي شو، په کفنونو ستړي شو، ماشومان، زنانه، نارینه، اسپتالونو کې دوايانې نشته، د خوراکي موادو مسله جوړه ده،
د علاقو ته د مواصلات نظام خراب دي، روډونه مات دي، ټلیفون بجلی نشته، د لاندې نه عوامي اشر نشي رسېدی. څه طریقه باندې دغه خلک دغلته ژوند تیروي. خبره دا ده چې آیا د حکومتونه د دې دپارې، ریاست د دې دپارې، انتظام د دې دپارې، او موږ ته یو سوچ پکار دی چې د 1400 کالو نه موږ یوې پارټۍ ته ووټ ورکوو، کومې علاقې چې متاثرې دي نو 100% ووټونه دغلته نه پاکستان تحریک انصاف ګټي. نن هم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی چیرمن بیرسټر ګور صاحب تعلق د بونیر نه دی چې د ټولو نه زیات متاثره علاقه ده. بیا ملکن ډویژن چې په هغې کې موږ سره بلها علاقې او سیمې چې دي هغه شدید متاثره دي. د جنید اکبر صاحب چې کوم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي د خیبر پښتونخوا سره د هغه تعلق ملکن سره دی، نو سړی حیران شي چې ممبران هم د هغه هلته نه دي، ووټران هم د هغه ځای دي. د 1400 کالو نه تاسو منتخب کوئ، ترقي یافته د ترقۍ کارونه نه دي شوي، سیندونه، خوړونه، نالۍ چې دي صفا کړي شوي نه دي، تجاوزات لرې کړي شوي نه دي، جرنل صفایي شوې نه ده. دا دومره اوبه چې رالې نو دا چې په دې لارو کوڅو کې باید چې عام صفایي نه ده او دغه نالۍ ویړۍ هم چې بندې وي نو څه به کېده. نو سوچ دا پکار دی چې آیا موږ به صرف د بجلو ستنو له وټ ورکوو که نه موږ به داسې چا له ورکوو چې په سخته کې ودرېږي او زموږ دا درد محسوس کړي. بهرحال د پولیټیکل سکورینګ وخت نه دی. صوبایي حکومت ته زما خواست دی چې په کربهار په د خلکو نقصان وشو، ځاني تاوان وشو، آبادۍ لاړ، ماشومان، زنانه، بوډاګان، نارینه، یو قیامت صغرا چې ورته یو وړوکی قیامت دی چې د پښتنو په وطن جوړ دی. زما حکومت نشته، نور پاکستان نشته، آخر مو پښتانه ولې دومره بې سوکه او بې اثري یو؟ ځکه یو چې موږ کې احساس نشته، قومیت نشته، اتفاق نشته، اتحاد نشته او سوچ په موږ کې دا خبرې نه راغلي. همدغه شانتې به موږ غر کړو، کله به هم د ځمکې طاقتونه وي او کله د اسمان.